أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. خلق چې موږ کتاب ورکړی ده، هغه کتاب داسې تلاوت کوي چې څرنګه د کتاب تلاوت کولو حق ده، او که چیرې د حق ادا نه کو بیا دا خلق خسارې موندونکي دي. څلورم باب مفاعله. باب مفاعله خاصیت دا ده چې دې چې فریقین موجود دي، لیکن دوم فریقین به د اخکار کولو اراده نه وي، به مجبورن به وي. او باب تفاعل دا د باب مفاعله غوندې خاصیت لري، خو لیکن دې چې به دواړه د یو کار کولو ته تیار وي. لکه بوکسینګ چې یو تر بله دوه سرک دی چې مخچې کول غواړي، دوه سرک تیار دی. لکه قرآن شریف مثال ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم دا باب تفاعل نه راغلی ده، جمع مذکر حاضر صیغه ده. دی چې د یو تر بله دوه سرک قرضې دپاره تیار دی، یو اخیستلو دپاره او یو ورکولو دپاره، له باب تفاعل نه. شپږم باب استفعال چې د خاصیت دا ده چې دی چې به د یو کار طلب پروتي، یو کار غوښتل به چې پروتي. لکه مثال قرآن شریف مثال استغفر الله تعالی ربی من کله. استغفر د باب استفعال نه ده، معنی د طلب د مغفرت کول. دوم مثال لکه قرآن شریف مثال ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین دا جمع متکلم څخه ده، باب استفعال نه چې موږ مدد غواړو، یعنی دی چې ماده د طلب پرته وي. وام باب افتعال چې دا خاصیت ده چې افتعال چې به خبر دی کی باتی، یعنی په خپل سترګو به لیدلې. لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله. دا اتبعوا دا اتباعا باب افتعال نه ده، او دی چې دا چې تاسو هغه تابعداري وکړو چې کوم تاسو په خپل سترګو باندې وینو، یعنی اسلام. وام باب انفعال خاصیت دا ده چې دی چې به له خپل ځان نه اثر قبلولی، یعنی دی چې به ته له خپله باندې بدلیږي. لکه مثال انقلب ینقلب انقلاب دا له باب انفعال نه ده چې کله زړه بدل سي نو بیا. اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اعوذ بك من علم لا تنفع ومن نفس لا تشفى ومن قلب لا تخشى. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.